نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د رمضان المبارک په دې قیمتي وختونو کې تاسو د صلات تسبیح د مانځه نه پس دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز تاسو تمام مسائل به الله پاک ختم کړي. الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه محترمو دا پوره کړي. که تاسو نوکري غواړئ، که تاسو ګاډی غواړئ، که تاسو کور غواړئ، که تاسو رشته غواړئ، که څومره مسایل ستاسو دي محترمو، څومره پریشانۍ دي، تمام پریشانی به الله پاک ختم کی او دغه الله پاک به تاسو تمام حاجات دا پوره کی. یا ساته محترمو چې تاسو د صلات تسبیح مسترقه زده کړئ په کلب کې او د هغې نه بعد دا وظیفه صرف 314 پیرې ووایئ. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم الله پاک به ستاسو تمام مسایل، دا کو د کاروبار وي، دا کو د پیسو وي، دا کو د نوکرۍ وي، چې سم مسایل وي تمام به الله پاک حل کوي. هغه څه به الله پاک تعالی درکړي چې په کوم کې ستا خیر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل تره ته دا مونځ ښودلی و. د دې مونځ برکت به دا وي چې الله پاک به ستاسو تمام ګناهونه دا به ختم کړي. چې کله ستا تمام ګناهونه ختم شو، نیکۍ د سیوا شولې، یو قسم لا ته 80 پیرې صلات تسبیح مونځ وکړو په رمضان المبارک کې، په یوې پیرې کولو سره به الله پاک تاسو ته د 80 صلات تسبیح مونځو ثواب درکړي. او بیا چې د هغې نه بعد ته دا وظیفه کې انشاءالله العزیز لکه محترمو سرو له چې د سرو به ورکوي. دومره بهترینه، دومره ناشنا او عجیبه وظیفه ده. دغه ټایم کې به ستا نسبت او دغه رنګ ستا شان دا به یو قسم نه د فرشتو سره شوی وي. لکه مطلب فرشتې د ګناه نه پاک دي، چې څه سوال کوي الله پاک یې قبلوي. نو که ته په دغه ټایم کې سوال د الله پاک نه وکړې، الله پاک به ستا سوال ځکه قبلوي چې تا صلات تسبیح مونځ کو تمام ګناهونه الله پاک ستاله ختم کړل. خو بیا چې ته دا وظیفه وکړې انشاءالله العزیز، که د الله پاک نه رزق غواړې، که د الله پاک نه کور غواړې، د الله پاک نه بنګله غواړې، که د الله پاک نه پیسې غواړې، که د الله پاک نه نیکمله ښځه غواړې، دغه رنګې رشته د الله پاک نه غواړې، چې سم غواړې، ټینشن دی، مصیبتونه دي، د پیسو نشوالی دی، خواري ډیره کې آمدن کم راځي، انشاءالله هر څیز به الله پاک درکېدله. خو صرف تاسو دا یوه وظیفه دا وکړئ. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل تره ته ویلې دا مونځ ته روزانه کوه. که روزانه یې نشي کولی هفته کې یو ځل کوه، که هفته کې نشي کولی په میاشت کې یو ځل کوه، که په میاشت کې نشي کولی په کال کې یو ځل خامخا وکړه. بیا د نبي کریم علیه صلات وسلام وایي که په کال کې هم نشي کولی نو پوره ژوند کې یو پیره دا لازمن وکړه. نو محترمو فایده به دا وي چې ستاسو هغه ګناهونه چې حتام کړي وي، که رسام کړي وي، د قصد هم کړي وي، په چا په زور کړي وي، انشاءالله العزیز تمام ګناهونه به الله پاک ستاسو معاف کړي. خو چې کله ګناه معاف شوله، د ګناه نه پاک شولې، لاس الله پاک ته اوچت کړه چې څه دعا هم کې قبلېږي به، خو دا وظیفه سره محترمو شرط دی دا به څه هماها کې. دا 4 رکعته صلات تسبیح مونځ کو ترتیب دا دی، نیت مې وکړو له زړه د اخلاصه 4 رکعته صلات تسبیح مونځ راکوم په دې ذروه پر رضا رهده ها سوره تعالی را ماه د کعبه شریف په لور کو الله اکبر نیت دی وتړو. بیا به د هغې نه بعد ته داسې وکړي چې کله تا ثنا ویله اعوذ بالله او د بسم الله نه مخکې به د 15 پیرې درېیمه کلمه وي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا به وي. چې کله 15 پیره برابر شي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم څنګه به شماري، نو ګوتو د سرون له زور ورکوه، نو په دې ترتیب باندې ښه شمارل کېږي. ورپسې ته سورت ویلې، الحمد ویلې، سورت دی وي، د سورت نه بعد به 10 پیرې وي ودې ویلې. بیا به د هغې نه بعد الله اکبر وکړې، سبحان رب العظیم 3 پیرې وي یا 15 پیرې. بیا به د هغې نه بعد 10 پیرې وي، په رکوع کې 10 پیرې. بیا به سمع الله لمن حمده وي او 10 پیرې برابر کړي. بیا به ربنا لک الحمد وي او لاندې به سجدې ته راشي.
په یوه سجده کې به تسبیحات وي، بیا به د هغې نه بعد 10 پېرې دا وي. د سجدې نه سر رابره کې نو 10 پېرې به جلسه کې وي. بله سجده کې به سر کېدی تسبیحات به وي، هغې نه بعد به 10 پېرې دا کلمات به وي. انشاءالله العزیز ستا به یو رکعت کې دا به 75 پېرې دا برابر شي، 15 پېرې به دا برابر شي. نو په 4 رکعاتو کې به ستا 300 پېرې دا برابر شي. 300 پېرې چې کله دې سلام وګرځو دا خو یو رکعت طریقه شوله، تمام رکعتونه دقه شانتې دي. سلام دې وګرځو، هغې نه بعد به 14 پېرې درود ابراهیمي وي، بیا به د هغې نه بعد 314 پېرې به د آیت کریمه وي. دا آیت به وي 314 پېرې. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای ربه څه چې ته راکې زه د هغې ته محتاج یم، ته چې څه راکې هغه څیز زما په کار دی، هغه زه غواړم. انشاءالله العزیز د هغې نه بعد بیا دعا وکئ، الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختم کړي. د مشکلاتو دپاره به دعا وکړي، مشکلات به ختمیږي. دغه رنګ د رزق دپاره دعا وکړي، الله پاک به رزق درکړي، ډېر زیات به درکړي. د پیسو دپاره دعا وکړي، الله پاک به پیسې درکړي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفه د کمال نه